سلام علیکم عزتمنو ګلپاڼې وویل ان زه خو د جیل نه رخا شولم او ووتلم. ما سره په جیل کې هغه سلوک وشول چې تر اوسه پورې به چا سره نه وي شوی. که چې ما داسې غټ جرم کړی چې ما ویډیو سازه کړې وه او د ټیک ټاک دپاره او د هغې د وجې زه جیل ته ورسېدم. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم تاسو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووایه چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو ګلپاڼې وایي چې ما سره په جیل کې داسې بد سلوک وشول او داسې غلط حرکتونه وشول چې تر اوسه پورې به یوې اداکار سره دغه شانتې کار نه وي شوی. نو داسې یوې سنګرل سره به هېڅکله داسې کار نه وي شوی چې دا ما سره کوم کارونه په جیل کې وشول. که چې ما دومره غټ جرم کړی چې زه تللی وم او په سرکاري ځای کې ما ویډیو سازه کړې وه د ټیک ټاک دپاره او هغه په ټیک ټاک باندې دومره مشهوره شوه او خلکو پرې غټ اکشن واخیستو. دا کې د وجې نه چې زما هغه ویډیو ډېره زیاته سخته وایرل شوه او مشهوره شوه او د دقه د وریر د 15 سکونډو ویډیو د لاسه زه جیل ته لاړم او یوه هفته مې په جیل کې تېره کړله. عزتمنو اوس ګلپاڼه وایي چې زه خپله زندګي اوس په پاکستان کې نه کوم ځکه چې په پاکستان کې چاته انصاف نه میلاوي او زم خپله زندګي چاته په دوبۍ کې یا لندن ته ځم ځکه چې لندن مې په دې وخت کې هلته کې زما دوسته نازي اقبال هم ده او هغې ماته ډېر اپر کړی دی راشه لندن ته دلته کې ښه کارونه میلاوي او په لندن کې یعنې د سنګرو د اداکارو ښه عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.